په پیښور کې ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړی دی، راولې خلال کړی دی. د هغې نه بعد بیا په بوجۍ کې اچولی دی. د بوجۍ کې چې اچولی دی په انسخاز کې یې ایښی دی. مینوال ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وکړه چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. مینهوالو دغه شانته عزتمندو ماشومان باندې هغه شانتې ظلم زیاتۍ ډېر سخت عام شوي دي چې تېره ورځ په پیښور کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې دا ماشوم د 2 کالو ماشوم خپلې د نه خپل مور او پلار سره به خفه و، چې نه به یې کوم خوا ته تلله او نه یې سره مخته و. نو نه دې خوا ته راتلله خپل زوی ته چې یو زوی یې دلته په پیښور په ګلاباد کې اوسېدلو، او دوی عزتمنکوم ایجنسیو د چینار چې پیښور ته په مېلمستیا باندې راغلي او دغه ماشوم نه سره او د خپل د تره کور ته راغلي، خو خپل چاچي ډېر زر د سخته بې دردۍ سره خلال کړی دی. د هغې نه بعد بیا په بوجۍ کې اچولی دی، خو خپلې نیې ته یې همدغه علم نشته دی چې دا زمان مسیر څه شو. خو ټول د هغه په لازې خلک ورپسې ټول ګرځېدل، خو پیدا یې نه کړو چې دې کې اخره کې د شپې ناوخته ټیم شولو. خو بیا اخره کې هغه د منشي ویې زه سهار به ورسره ګورو، اوس خو د دې ټیم نه ده چې سهار 5 بجې شولې ماشوم په بوجۍ کې پیدا. خپلې چاچي دغه ماشوم یې خلال کړی دی او بیا یې په بوجۍ کې بند کړی دی. مینهوالو د دغه ښځې ته د اخر کومه سزا ورکړی شي چې دغه شانتې د 2 کالو ماشوم ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړی دی. الله تعالی داسې ظالمان نوس نابود کړي چې دغه ماشومانو سره ظلم او زیاتی کوي. مینهوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.